د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابل جمعه ما کاوړان دی جمعه دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. یو سړی بیا مانځنه پس ماته وي چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دی، مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه کو. نو ما ورته وی چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. وی چې بس دی پوښ بالکل پوښ ما دماغ ته خبره پرې مالدام شکر دی چې پوه خوشوي. دا کائنات الله پاک په اسباب جوړ کړي. د رزق رسولو وسیله چې ده په ایمان درته وایم چې د بنی آدمو نه سیوا الله د مارغانو په ذریعہ هم کړي. هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار وکنو ښکار خو پیژنې کړي ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې پر ورځ ښکار کوي. ضیاءالحق صاحب مغه ورځ را روانو کوټ تخکار کولو د پا اسه زماړه کې رااله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغم زړکاری او د اوسګار زړکاری غمزده زړه چې ده اخکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې ده آپ پردای روټای او پردای فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړی او هغه ته په درې مورز وې چې راځه روټای مې درته کړې دا او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي درته. د چا چې زوی مړی یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړی یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشي. غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي. د سپوې زما د درد نه د بیغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې وخو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی او خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ اخکار چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای. ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو
د بادشاہ خزم په جړا شو چې بادشاہ کور تراغه خزه تل ولی جاړي ویلې لنډه مړ دی نو بادشاہ مس پختنه نه کی هم په جړا شو دربار تراغه سبا کابینه میټینګ لګیدلې اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو سیږي د شرمېدلي قوم ته وایي چې دا صوبایي اسمبلی چې شروع تاسو ورته بار په دې سرک ولاړ سلې ته خدای په شرمونو او شرم اول خو دې اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې سوب چرته په خبره پوي او بیا تاسو ورته بار په سرک ولاړی چې اسمبلی شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او مانه به د سرو زرو مولې جوړ کړي یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غوسه راغله دا خلک ولاړ دي ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ ای جی اسمبلی شروع ده نو ما اسمبلی دې کپر اوخره نو ته څه کوې و زه ورک شه غول راوالی اخری شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که صدر کی که ورکوي یا دوو کسو له ورکوي یا فوجیانو له ورکوي یا مولیانو له ورکوي چا نه چې یره کېږي چې دا راپسې کېږي تاسو له والله که تورې خاورې درکړي تورې خاورې نو څه له ولاړ یې نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو ولی وی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جی لنډی مړه ټوله کابینه په جړا یو پکې چرته د خدای کمقل او خيار غوندي او هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی بادشاہ خبر نیم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا شو وی چې لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د میړه یو خر لنډی غوندې خر نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړل چې پته یې ولګې دا خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته د دوبیګاړ خر مړو اوم ټوله بادشاہي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذوالنورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه خو دغه قوم نه وي چې څنګه مې وي اسې جای وي څنګه قوم دی داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي اب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب په دردیږي نن ستا په ملک کې هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل
دا هغه ملائکه ده. هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید عثمانډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې چې واوړې نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلې دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړی نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک یې وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو وشو کولم او ورسې رانه واغستو په پټکي او صادرې وتړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې تی واغستې سړی خو یې مړ نه بېګاره ته چاوې دلته د 3 کالو ماشومه چالاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او د هغه کور مخې ته ورته غورځولې ده کوم ملک چې د ظلم دا انتهای نو د 3 کالو ماشومې ته ظلم کړی حد ده د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې دپاره به خدای خیر کیو چاته روان شوی دی حاجي چې جیب کې لاس والی دی 200 روپۍ دي ویستې غاټ غاټ زامن رااله بجی دا هفته پس بیا پې پیښ دی بیا چې لیدلې هغه وی چې څنګه هغه رانیولې دی ول دا خو مغه سړی دی چې راغې دکان ته راوستو ځان به وشو چاله شرموي مې ما چې زامن رااله ول بدا 1500 والی نورې بدر ترول داس یو لوټ مار لګېدل لاره ته بوخیږي چې پزان پويږي جیب بده بیا والی ایو تیراواله خزوا ماشوم لګنه لاس کې ور کړو چې را پسې راځه دا مخ کې دا ماشوم ور پسې ده په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه خزاریان شو چې زوی می څه نو چغي وای هغه وخت کې خو ډنډوري منډوري نه وي نه اخبار او نه اعلانونه نو خپل جبه کې وای چې تورا کاټوخه بچای مې و چنجان غنای مې لاس کې ور کړای و رو پسیر روان و خو چې ایسه مې وکاته هاي مې پر کور و ایسه یو ګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي ګړکپ اونې وېشو غل اونې وېشو او قاضي ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ترک دې دې کې لاس وس چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمانه غلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسړې غل دی اور لوی غل زين لوی غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توایما
نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنش کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنوم زتا سو دوکا کوم الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دا مړو پشپکیر پوخ کا ثواب دی الله غالوا پخه کا ثواب الله مړې کور وړاندې په تخته اړه پي راړه پي الله غالوا پخه کا کې ثواب دی الله کدا الوا دې مړی په کونه ورومنډم په کې ثواب دی بالواګانو مړی خلاصه لوی غلزه ما ته پوي کړه نه کدی پویوم التدا تالی سٹ اور روٹی خلاص او دا خیٹو دا پارا اسلام فروش او دین فروش دا بیمان دا میں تا پویولو تا پریدی نا بیا دا پیر پا شکل کے برا پاسی التتا کے شرک مادہ خوشتا کا دا مولا پا شکل کے رونو دا سے خلق پیدا شوی خیراتونه نه مني رونو داسې خلق پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا دغه نه کوله دا باټ توپ به چې کوله دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي رونو خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک زوړ اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وای زوړ اسلام قران دی کنه دی زوړ اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایا که قران او حدیث کې داوی چې د مړي د تختې الوا دا ور پسې پخا کاو الا روح په بلای ناشته لا سوچت کې چال روټي اوچته کې یو سی ک قران او حدیث کې دای خبر اخلاص نو التمل قابو کړه ده دا قسم د زیارت یو منجور را پسې راغله ما ته وجنم دي توله دا د زیارتونو د منجورانو پسې بد ولې ویل و داسې سنداو غټ کټه اوس ورشي دا ټول زیارتونو کې وګورئ کړه زه خو څه نه یریګم شرمېګم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا ارس زما د خدای په لاس کې کله بنده لاس کې ورشي د پبو میا صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدو شریف کې وګورئ کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ دا لوی لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ ورشي دا شکرانه دا پیسې کوم خوازي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کوم خوازي په دې پیسو څه کیږي اے په خبر ګوړاندې دا پیسې کوم خوازي د دې پیسو دې مړی تاجت شته تاسو وایي د مړی ته عزت شته د مړی ضرورت دې پیسو ته شته د مړی ته ستاسو دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب سکي او زنا ته کوي کینی راشي چې درته وخم لاس نیولې مولا بوزم ګری به کلی کړي سرونه به انګریزي پریخي غاټ کټه بناستی مالګه تا ورزا او راشه 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 د پبو میا صاحب ته وګورئ کړه راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا هغه شیخ قرآن مخکی او شیخ رای ورپسیو خزه ته چې د الکان आवाजونه کوي پوس پری کړي بچو کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سرانګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سرانګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ زکل کله رحمان بابا زیارت تزم په دې ادیرو کې وګورئ راشي وکړي
دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پورز ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وای پکې ملایي دا چا خدي دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتم دی چرته پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وې زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځې دي زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځې دي زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځې دي مونږ پښتانه نو روټای وروړه کارغه او سړی له خلک ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی ویسه غلو شو کوله مرته را نه واغستو زه تړلې پرې دلته د روټای او د وبو څه چل کې وې په خدای قسم چې کله نغلو تړل مو غیره نه لاړ 3 میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او په خله کې را کوي او روټایم راوړي او په خله کې را 3 میاشتې مولانا روم وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریک دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چېرې ودونو ته تللی نه یم وی جی ته خو ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال ښه دې کړي دا کېده والله که مې دام کتلي چې په کوم تاریخ دی په کوم کار مې سره تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني تاریخ پلانې وی نو بیا به څه چل کېږي مال زه څوک ویل راځې خو نه که کور ته درته راواستم مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کیمه مې ما کور ته راپسې راوړه تا پسې به روټی منډه خو که لږ غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړي استادانو له 10 ورکوي مال یې چې راوړې مال زه نه علم ویل ولې جي مال نه علم زه زکات نه علم نو شلې کړې مال نه علم 13 کړې دا نن نه 25 کاله مخکې مال نه علم 40 کړې مال نه علم 50 کړې ویل والله اوس خو به علي با 50 مې واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپای ده چې څومره لته ورکې در پسې بغافي څومره لته ورکې 15 ملت ورکړه لسل ملت ورکړه شل ملت ورکړه 10 ملت ورکړه 40 ملت ورکړه 50 کدی 50 ملت ورکړه ونه سل کې دی دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي
ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جھکیاو کړی نه دی. په زندګۍ یو شي ته جھکیاوې دې ته وګورئ دا څه شی دی څه دی دې ته جھکیاوې دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مالا با وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لک روپے ورکے نو په سیکریټریټ کې بز بیا ګرځما وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ورته شي مولا صاحب زازا لاشه زبدې پسې زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پسې را پمنډي زما مرګرو له قران ور کوي په شل کال کې زما کور نه خزه د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بس کپڑے ما پسې را منډي وي روټای بم ما پسې را منډي وي ترکاری بم ما پسې را منډي تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دې بچرته زما دا روټای هم خوري او کنه تاسو پسې کارډ راغلی نه صرف زمبای زمبای بکیږي کارډ را لګلی چې کارډ لال تور شي کینا را پاسې اورې گئی بیا بکې بیا را پته او لکه نه کې نه یو پس و زهرم خوان شاغوري دي یا تاسو نو په دا ورځ ورته شیخانو خاص سنت والی ګریم ګومنس کړي دا دا نور هغه ورځ مې یو کتو داسې خلې تا چولې داسې موټه جو دا نفس خو سپیشه ده ته لکټینګ تو وګوره 400 بیا د پسې را منډې وای کنه نو زما عزیزانو لگ ایمان پیدا کړي غیرت پیدا کړي بی عزت ازیت نسبی مزی زمونږ د دې ملک ودونو تتلل اومه پیړه امزان په شرمونو شرمول نن ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په دې لارو کې جنگ رواني ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په لارې کې خزي کینولي او ډولکی ماري ور سره کینولي او زمونږ خزي په لارې کې لاسونه پړکې او ډولکی ته غړيږي کنه غړي وا چې یو قوم د قوم دومره بے غیرت او دومره بے حیاوي چې دنیا ورته ګوري او خزي لاسونه پړکې په لارې کې ډولکی مارتا زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چې ډولکی مار سره ته دننه نه استو نو د سره خزو بزان لب باندې پیریان راوست اډولکی کې به چما شار شروع کو نه خزي په پزان په نو نورو خزي براونی بچي خور نن په ډېر تیز پیریان اوسم دا خزي پیریان کوي خاطریان کوي او بوزات وای نو ټول پاکستان نه ده ناس چې ورته وایم کنه تاسو خو خزي پیدا دی وای په دې خزي خاطری دي خاطری نو زرګونه خزي ولا راځي چې په دې خاطری ناس نو خزه د جمعې په ورځ تر متر پزانو مګي او پاکه جامع ها 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 او داسې وششنيږي او خزه ته وي چې خا خوري وا نو یا ورته ایمان میړه لګ دغه ده زو کوی میړه می بوډا دی چې لګ ځوان میړه را په دغه ما خو چې صد خزو کنه زمون د ملک دستور دی خزه ورته ششنيږي خاپیریان پر غلي تاکي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالت کې وګورا سیدان دی خزه پالونو لورزي پال ګوري پال نازل روت ټکه کا اخذ وی خدای سره وت خوري روت دله دې چې تعویز او ساختونه نه کړی کور دی ورانی کی هغه قرباني چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی او چاله او تعویز او ساختونه راته دا په خو یو نغره دلته مشهور په دې په خبر کې شیخ جان نغره به ورته وي اوریدلی ها هغه له توکلې نغره یو ویر نه ده د دې ټول لوباب څه ده
چې هغه کتاب نه دا قوم نا خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شوه. اوس به اورئ ورو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابو کې څنګه دا بیانونه ورستو راځي. نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. عیسائی در کې ولی پیدا شو. نن ستا په ملک 80 لک مسلمانان عیسایان شوي. 80 لک. د لندن یو میشن راځي تبلیغی میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کدم خرابي او پام کوي چې دې بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي. دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي. 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کوي. 80 لاکھ. کم پیر او مولا چې وای چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سي او په دې خپو کې پوری واچوي او ترغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې. زما په خبره پوهیږئ؟ دا دکانداران دا د پیسو سپی دا هغه خلق دی. نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما د په خدای قسمی چې واحده ډله دا تبلیغ والا دی. تراشه وګوره د هلکانو نه څه جوړ کړه. ځوان هلک به ګیره به کړي مسواک به په لاس کې خبرې چې واوري. نن خو هلکان ډر ډر نارې وی لګیا دي. ځوانان هلکان بله ورځ زمونږ په جومات ته د 14 کسانو یو وفد راغلی. هلکه مال د کم ځای وی موږ دي د اسلامیه کالج سټوډنټان یو. ګیرې دي مسواکونه ورسره دي 3 ورځو له بسترې په اوږه دي تبلیغ پسې راځي. نو زما عزیزانو ملک اوبو اغسطه دی په مخه کلمبا درتلا او سین ته وغورځېدې خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباه به